صحیح بخاری جلد اول درس نمبر 6 اور رقم د حدیث شریف دیتی اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وآله وعترته وأصحابه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. ودي حدیث کی چند کلمات په ضمن کې یو څو خبرې کړې دي. ادم ویلو چې دا حدیث د عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت دی. هغه ام المؤمنین ده. یا په دې شارحینو دا وضاحت کړی چې عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها کې او بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها کې افضل څوک دی؟ نو علماء ټول په دې کې چې په دې دواړو کې غوره خدیجه رضی الله تعالی عنها مبارکه ده. او بیا د عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها او د حضرت فاطمه رضی الله عنها باره کې خدیجه چې وایي چې دې کې افضل څوک دی؟ نو په دې کې د پابندي علماء میلان هغه تفضیل د عائشة صدیقه رضی الله عنها ته دی. هغوی په دې کې واقعا نقل کوي چې دا مسله د دې دواړو بیبیانو درمیان کې واقع شوې وه. نو احتجاج و استدلال فاطمې بیبي رضی الله عنها په دې کړی چې ما ته رسول الله مبارک بضعة مني الفاظ ویلي دي. د هغه به بدن ټوکړه جزء نو عائشة صدیقه رضی الله عنها په جواب کې فرمایي چې زه درته نور څه نه وایم، خو دومره وایم چې په قیامت په ورځ به زما لاس د محمد مصطفی په لاس کې صلی الله علیه وسلم او د هغه سره به جنت ته روان یم، او ستا لاس به د حضرت علي کرم الله وجهه په لاس کې ته به د هغه سره جنت کې روان یم او ستا فیصله. او هر چې بریلي علما دي نو د هغوی میلان دوه طرف ته وي چې فاطمه رضی الله عنها به افضله ده. مسله داسې مسله نه ده چې د ضرورت د دین نه به جانبینو ته کله موجود دي. یو څوک چې په کومه ورغی پروا نشته. موږ ته دواړه محدودې دي، موږ ته دواړه ګرانې دي. دې بخاري شریف کې وقام ته راشي چې صحابه رسول الله مبارک په کله هباوره لوبل نو هغوی به د رضوان رسول الله د نبي علیه السلام د رضا په خاطر به خپل هباوه موقوف کړي نوبت د عائشة صدیقه رضی الله عنها چې د رسول الله مبارک نوبت به کله د دې سره نو بیا به د ټولو هباوه راشروع لکه هغوی ته پته وه چې رسول الله مبارک دوی سره ډېره مینه کوي. نورو بیبیانو ته ګیله ورغله او هغوی یو بیبي رسول الله مبارک ته راولېږله، هغې دوی څلور ځل نبي علیه السلام ته وویل، یوه صحابه ته وویل چې یوازې تخصیص د نوبت د عایشې رضی الله عنها ته یې هدایه نه کوي. وایي ستاسو چې موږ سره کله نوبت وي چې زموږ د نوبت کې هدایه رالېږي کوي. پیغمبر علیه السلام پرې چپ شو، بالکل جواب ورنه. هغه بیبي لاړه نورو بیبیانو ته وویل چې رسول الله مبارک ما ته جواب رانه کړ. بیا په دې فاطمه باندې جګړه هغې ته رسول الله مبارک وویل صلی الله علیه وسلم چې زه څه خوښوم ته هغه نه خوښوې؟ ویې ویل نه، دې کې ګوتې مه وهه. هغه هم لاړه، هغه هم ته رسته شو. بیا بله بیبي راغله چې هغې رسول الله مبارک سره خبرې وکړي
مشکات شریف کے بعد حدیث موجود ہے بخاری کی بطار کرش اور غسل اگر ونوی عائشہ بجی ناستا باغی دیر پوچھتا ہے زوجہ تیز خبری عائشہ رضی اللہ عنہ چوائی با خبر لوڑے با بیا جوابانا پزرچتا شو ویسے جوابانا ورکا چاہا مسکیتی با بیدو غلی چغلی پا اگر روانه شو نبی علیہ السلام مخاط بلی دا صدیق اکبر نور دی سر سکولی بہر حال صحابان دا رسول اللہ مبارک دا خوشحالون دا پارا ددی نمبر تا ددی نوبت تا بہبایا رستو کولی دیو جن مباز الاولیاء میں درود شریف مرمی او منقولی يعني درود شريف داسوي اللهم صل على محمد وحبيبته وآله وبارك وسلم عليه الله رحمتنا ذلك رسول الله مبارك وحبيبته ربكم محبوب بعدوك عائشة جدا وبيوك وآله وبارك وسلم عليه نظام صرف درزاد رسول الله مبارک بخاطر دی قطبون دا حبیبی بن نبی علیہ السلام راوسته و قرآن بن نبی علیہ السلام فرمی بهرحال نظام و موزیم شارحین چهره و نمال و توچی علیه فكان لا وراء رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فالبغزي الليل ثم حبب إليه الخلاء بمحبوب غزان شوى رسول الله مبارك خلاء خلوة زد ملاعب زان تقوش نشيني خلوة غزيني بطرفتا كناستل عزلت دا رسول الله مبارک پر محبوب وګرځولې دې کې حبیبه د مجهول سره راوړه فاول باری تعالی د خدای تعالی په طرف نه ورته محبوب وګرځولې او په اعتراض کې لا رهبانیت فی الاسلام حدیث کې برازي چې رهبانیت په اسلام کې نشته چې ته بالکل تبدل اختیار کې غیر ته بد نشي د اسلام کې نشته ځکه دا سبب د قطع و نسل انساني دی د دې وجه نه ارشاد طالبان کې اخوند روزه بابا لیکلي چې داود علیه السلام غیر ته بد نشي او ویل چې دا باقي زندګي په غار کې بم نه کورم بهر چا سره کار نه لرم که څوک ښه کوي کوي دی که څوک بد کوي بس کوي دی یو وحي ورته وشو چې بهر راوځي که دومره عبادت راته وکړي چې د ځمکې د اسمان دا منځنۍ فضا پرې ډکې شي تر هغې نه قبلوم تا با دوستان من دوستي و با دشمنان من دشمني نه مې کني ترسو جتا کی حب فی اللہ بغض فی اللہ کا کم روانی موجود شوئے عبادت دینا قبل بہر روز دونم با فهمیگا چی پاغار و بمنکی دل و رهبانیت اختیارول و تبطل پسبیلی کلی باندبان رواری قالو تسمى حب بیلی الخلارا داو تو باب رهبانیت نو تا تفسراشی چی رسول اللہ مبارک با ځان سره توخه واغسته او زاد د زواج خرچه هغه چې کومه شو بیا به راغی کور د ضرورت هم پوره کړئ دا رهبانیت نه رهبانیت هغه ته وایي چې بیخي تعلق د دنیا سره قطع کړي نکاح نه دی بیخي نکاح هم متروک ګرځولي او بیخي راوځنه دا ټوله زندګي چېرته په غار کې تېره کړي واړی دغه رهبانیت کې راځي دغه منع دی وكان يخرج بغار هراء بغار هراء إن امرأة بغار هراء أمرأ غليل وكيف التنيورك رسول الله مبارك نظام تشو بغار هراء کی زام تغوارتا لسم لكل بجغار هو النقب في الجبل
په غر کې سورې ته وایي او هرا نه هرا تشدید برا نه وي تخفیف دی د خطا شو په کسره مهمله هغې ته وایي چې دا راوي ټکي پې نه وي که ټکي پې راوړه بیا معجمه ورته وایي نو هرا نه دا مهمله ها وبېږي ټکي پې نشته دی که ټکي پې راوړه بیا معجمه ښه ورته وایي او تخفیف به راوړي هرا او مقصره هرا نراو غرب جبل بین مکه د مکې معظمې او د غرب په درمیان کې 3 میله مزل دی او باندې مصروف دی مصروف څه معنی منصرف دی هرائین ویلی شي بغار هرائین چا منصرف ویلی چا غیر منصرف ویلی او دلیل انصراف بابه لأنه یذکر دا مذکر ذکر کولی اباب کسان من انس دا مؤنث ګرځولی دی ومن عصر فهو غیر منصرف ګرځولی دی اباب قید کلیه ده ان جعلت اللفظ علما للبقعة کبا لفظ د مراد و د بقعې دپاره علم ګرځي وغیر منصرف دی وإن جعلته للمكان وكبر المكان بطار جرزين ومنصرف فخبر باندې پوه شو لأنها من وضعت تنبغ وضاحتنا كريد نو رسول الله مبارک چې به ځان ته شو په غار حرا کې فيتهنف فيه هلته به تهنس کوي تهنس څه معنی لأنها من وضعت کې لاندې د دویمه کرښه ده هلته لیکلي تهنس تفاعل باندې او د حنس نه ماخوذ دی او استعمال شوی دی په معنی د صرف د ماخذ کې او د خواصو د تفاعل نه دی او حنس ګناه ته وایي د معنی دا شوه امکان یجتنب الحنس دغه اجتناب او ځان ساتل د اسم نه کولو ګناه نه د ځان ساتلو په خبره باندې پوه شو انشاءالله که نه د دې وجې نه د خلوت ډېر فواید علما بیان کړي دي چې د خلوت ډېر فواید رسول الله مبارک چې په غار کې با خلوت کړی د هغې ډېر فواید و ځکه با خلوت کولو نو یو ورکې دا وه چې د ګناه نه پټ شي اصل بچو معصوم بیا وویل والتعبد الليالي ذوات العدد او تهنس څه شی دی دا تفسیر د زهري دی یا د عروه دی یا د هغه نه ولاد د خلکو دی دې ته دراج دراوي وایي دا تفسیر هغه کړی دی دا په کلام د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کې نشته والتعبد دا تهنس عبادت کول والله علیا د شپو دا ظرف د ورکو لپاره يتهنس الليالي او دا وهو التعبد دا درمیان کې دا تفسیر واقع شوی دی لپاره د تهنس د لیالیا ظرف شو لپاره د تهنسو لپاره او دلته لیالي نه مراد مراد شپې نه دي کما وهم البعض بلکې ورځې شپې دواړه مراد دي و هر کله چې د خلوت سره مناسب شوي د تقریبا ذکر د لیالي راغلی دی ولو که مراد ترې ورځې هم دي شپې ورځې دواړه مراد دي او هغه چې وهم کېدلی دی ځکه لیالي ذوات العدد ځکه وي چې دې کې به چا وهم کولو چې دا خلوت د زینې غار حرا کې د رسول الله مبارک چې وه نو دا صرف د شپو وه د شپې بانته د ورځې به راغی نه د ورځې به هلته د شپې به راتلو دا وخت کېدو زه پوه نه شوم د ورځې بانته د شپې به راغی نو د دغه وهم د دفع په خاطر نو چې نه د ورځې پیمنې خو د شپې باندې د شپې د ورځې به دواړه وو دې لپاره یې دا راوړی دی
خبر باندې پوه شوې ذوات العددي خاوندان د عددي څوک په قلت حمله څوک په کثرت حمله کثرت طرف ته شارحین ډېر میل لري قبل ينزل عليه مخکې د هغې نه چې راوکشي خپل اهلکان نزع ينزع او د باندې ضربه وضربونه راځي په معنی د رجوع حساب هغه رجوع چې مشتمل په میر او شوق باندې مخکې د هغې نه چې په شوق او په ډېر میلان سره راوکشي خپل اهلکان وتزودوا لذلك وځان سره دا رسول الله مبارک توخه اخیسته د بلې تعبد دپاره او دا کم کسان چې درته وغوښت توخه څه کې د خدای په لار کې وځي او یې درکوي که نه بس راځه توخې موخې پرېږده او توکل وکړه په کائنات کې د رسول الله مبارک نه ډېر زیات متوکل څوک دی څوک نشته هغه تزود نه کاروي او تزود باندې خوامر شوی ولمن خلکو به ځان سره توخې نورې کلي نه همداسې نفس ته راوړي او موږ متوکلین یو ورته به هلته به خلکو نه سوالات کوئ الله منع کړ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی ځان سره توخې والو چې حج ته ووایي داسې مه ځئ غوره توخه تقوا من سوال ځان د سوال نه وساتئ او کتل چې دا د توکل خلاف عمل دی توکل خلاف عمل نه دی استعمال د اسبابو د ایمان او تقدیر سره هیڅ خلافات نه لري په خبره باندې پوه شو د نبي علیه السلام نه پوښتنه شوه او صحابي ورته وویل زه اوښ وتړم بیا په الله بروسه وکړم توکل وکړم او کنه کولو وکړم بیا په الله بروسه توکل وکړم تبارک ورته وویل چې وتړه بیا په الله بروسه کوه اول وتړه استعمال د اسبابو د ایمان او تقدیر سره هیڅ منافات نه لري او دا حدیث ترمذي کتاب صفة القیامه کې ذکر کړی تاسو ته ورشي ثم يجب امر وقش الى خديجه رضي الله تعالى عنها یہ بخاری کی نقل ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ما غیرتو ما تتوید من غیرت میرا اپنے سمرہ بجی قبور آت لڑا یعنی وہ جباو چھ رسول اللہ مبارک بابا گور آیا گیا یہ ورز میں ارتوی چھ گردی دنیا کی امبالا ہوا چھ امبالا ہو دنور تذکرنے کی بیا مبارک راته وویل چې هغه خو وکنه هغې نه زما اولاد هم و عایشه رضی الله عنها فرمایي وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کله کله ګډ ذبح کړ بیا به د ګډ د غوښې داسې ډوډۍ جوړ کړ بیا به چې کوم د دوی پړوسیان او ملګري او همزولي وو نو د دوی د ثواب په خاطر به هغوی کې تقسیم کړي دا په ډېره ګرانه وه بېرته برابره فیتزودوا لمثلها نو بیا دې په مثل د هغوی ځان سره توښه واخیسته حتی جاءه الحق تر دې چې حق ورته راغی جاءه امر الحق یا الامر الحق یا رسول الحق راغه ورته حق ناکتو وهو یا رسول الحق جبريل عليه الصلاة والسلام والوهان بعد رسول الله مبارك في غار هراء فغار هراء وفي غار هراء ورويش فجاءه الملك فصراغ بفرشتاه فقال ورته اقرا لنا وچانت قراب النشوة د بشري تقاضا د وجه پر رسول الله مبارک خوف تاریخ ذکر ورته فقلت ما نبقاري محبوب یارستو کسا بیانی ما وطوی زلستون کین نه ما انا بقاري د فرشته چې ورته راغی ورته وویل زلستون کې نه یم
اوس دا فرشته په کومه ورځ راغلی اتفاق په دې کې باندې چې دا یوم الاثنین وعده کوم ورځ وکړي او مشهوره دا وه چې دا میاشت د رجب الشریف وه اول تاریخ و یاتم تاریخ چاویه چې دا 27 رجب و په 27 رجب باندې د بعثت شوی چاویه چې دا د رمضان په 9 تاریخ یا په 19 تاریخ یا په 24 تاریخ د بعثت شوی او دا چې رمضان کې بعثت شوی دی ته میلان ابن حجر اسقلاني فتح الباری کې کړی دی رحمه الله اوس دا چې بعثت دغه کې د عمر شریف څنګه په دې کې دوه اقوال یو قول دا مشهور دی 40 کال عمر شریف دویم قول دا دی نصف د پاسه څلوېښت کاله عمر دریم قول دا دی 42 سال عمر بعثت په خبره باندې پوه شو که فرشته ورته راغله ورته وویل چې وقرأ لنا صيغه د امر به و امر تکلیفي نه دی امر تلقیني دی پوه شول اگر چې چا ویلي چې د امر تکلیفي دی خو دا دوباره چاته ویل چې هغوی د جواز د تکلیف بما لا یطاق کول دي لکه شاعره او احناف د تکلیف بما لا يطاق قول النبي مستدل بأناف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ورسل وتقول لنا وباركم ما أنا بقارئنا لما تدري احتمالين يا نافية يا مسؤولة يا استفهامية زلستن كنيم سولم سنگولم قاضي الله رحمة الله عليه فرمائے کہ کلمہ میں تو دو مذہب ہے یا نفی و استفهامیہ سولم قرآن د مذهب تراغلی ما قرأ سولم داغم میل دی کو چې باندې استفهامیہ یا دا چې ما انسن ان اقرأ بخطر کې مستل شم کولی خدای په کتاب کې چې زمون کوم مخې ته پروت دی ګوره دې کې به متبادر ذهن ته دا ورځي چې دا ما نفیه ده اگر چې دې کې نور روایات هم شته براسیل کې راغلي چې د استفهامیه لکه عروه روایت کې راځي کیف اقرأ څنګه ولولم عبيد بن عمير والماذا أقرأ سشيوله زهري بن روایت کی راضی کیف اقرأ سنگه وباطول المراسيل روایت بكتاب دا ثابت السند دی فلهذا ما نافیه ده فخبر باندې پوښ ولیکل دا علامه عینی علامه ابن حجر اسقلاني چې ویني دا ترورو ظالم هم عصر دي علامه عینی کنه وکاله پشپک کاله مشروع یو شافعی مذهب دی واقع فقه قطر یا قطاس حنفی مذهب دی علامه عینی علامه ابن حجر اسقلاني دا کار کړی چې د فتح الباری مخکې لیکلی په بخاري باندې نو هغه ځکه پره جمله غوندې کړې وه شافعیت ټوله ترخه ځوالې وه رضا علامه عیني ورپسې غوسه شو قلم اوچت کړو په نږدې ورځو کې ورپسې عمدة القانون لیکل او لکه دا موټرو باندې چې دا کله دواړه ګاډي په ضد شي که نه د په داسې دوه ځان مبارکان هغه مخکې لیکلي وه بل بیا پکې ګنجایش هم نه شو چاپ هغه ورپسې وروسته راغله نو داسې تام تعقیب ورپسې کړی دی چې قدم په قدم نقطه په نقطه تعرض ورپسې کړي بعضې ځایونو کې تعصب نه کار اخیستی هغه بیا وروسته د اردو والا شارحینو په وروسته کال ما جو شرح کتیه د دې بدلون یې د پړېلې وي او ملحوظ ما ضفا وضع ما قدر د دواړو مې د خبرو راغستې غلطې خبرې مې د دواړو دیوال ته بغول د دوی به یو بل سره حسابونه کول یو سره یو بل سره کله کله به د بره خلکو ته هم لاسونه واچول نو ما یې به د دواړو سره نه حساب کول
نه چې سر د پاسه سر شته بهرحال دلته ابن حجر اسقلاني صاحب رالګېدلی دی هغه وایي چې د عمل استفهامیه اخیستل دا غلط دي ټیک دی او بیا صحابه به قلبونه نیسي دا ځکه وروسته د دې په خبر باندې با داخله شوې ده او هغه با ضعیفه ده او دا دخول د با چې راځي نو دا په خبر د ما نافیه باندې راځي د ما استفهامیه باندې نه راځي اگر چې اکفش مجوز دی چې هغه د ما استفهامیه په خبر باندې دخول د با راځي خو هغه قول شاذ دی د ابن حجر اسقلاني صاحب ویلي دلته په علاماني صاحب راټوپ کړي دي هغه چې څوک د ما استفهامیه غلط ګرځي لیکن ابن حجر اسقلاني صاحب زما تر وضوح ډېر غلط وایي دا خبره ټیک نه ده ولې ممکنه ګورو چې اکفش بندوي امام ابن مجلس د هغه جواز ورکړی دی او بیا دې خوا نه ګورو دا څومره مغیبات د زهري کول د عروه کول د عبید بن عمر کول کیف اقرأ ماذا اقرأ د الفاظ تولید استل باندې رسول به تایید هم کوي نو ته ورته غلط څه کوي هلکه خبره باندې پوه شو که او دلته ابو شامه استاذ نووي رحمه الله هغه به یوه بله لاره اختیار کړې ده او ښه لاره ده ما به ډېره خوښه شوه وختي مې شرحه کې ولیکل او دواړه دلته تکرار راځي تکرار د څه راځي د ما ان القارئین تکرار راغلی دی اول طرف چې کوم زه راغلی چې ما ان القارئین کې دا ما نفیه وایي او مفاد د ما نفیه د امتناع عن الخروج ما دپاره لوستل ممکن نه دي ممکن نه دي نشم لوستلی دویم ځل چې راځي چې ما ان القارئین د جملې ثانیه کې با ما وارده نفي دپاره ما نفیه ته خو لارې امتناع امتناع دپاره نه بل محض النفي د محض نفي دپاره والا امتناع دپاره نه چې امتناع وي عن القرب ده زه خو لوستونکی نه یم فکیف اقرأ څنګه ولولو او د درېیمې کې چې کوم دی ما استفهامیه والا استفهامیه به وښایه او څه ولولم څنګه ولولم وښایه راته دې وجې نه بس داسې معنی کوه فکنتم ما انا بقارئ وویل ورته ما چې زه لوستونکی نه یم څه ولولم څنګه ولولم درې واړه قال فاخذني فغطني يزور ولولم فغطني دوغتني دبوكم زور لا تراكو سني سوى ولم وسم زور لا تراكو حدیثی باندې شارحین وګړي کړي چې دا لپاره د مناسبت د پیدا کول دا توجه ورته کوله دا اول زور چې و دا د توجه لپاره د مناسبت پیدا کول یعنی ما ته توجه وکړه او دا دویم ځل چې بیا رانیسو دماوی دا د تخیل عن الدنیا اول ځل توجه وه دویم د تخیل عن الدنیا لپاره او دا دریم د مناسبت لپاره یا دا اول زور للانس او دویم د تخیل عن الدنیا او دا دریم د توجه الى المقصود چې متوجه شي په خبره باندې پوه شو په دې ځای باندې شروع د ټولو دا لیکلي دي که دیوبندیان دي که بریلیان دي که نور دي نو هغوی چې نسبت د درې قسمه دی انعکاسي دی اخذ دی اجتهادي دی یعنې توجه په درې قسمه ده تراوله د غستاو شاته د المارۍ کې د فتاوی د ذکر ته د ذکر کړي دي اصول کتاب نه لاندې نه دی باندې کې راوړل دغه
دلته بیا د خواجه باقی بالله رحمت الله علیه واقعا کې اول نو ذکر کړی دا سره ولیکئ صفحه نمبر 3 فتاوی عزیزی سمو اقسام د توجه ذکر کړي ها 100 نمبر صفحه توجه की किस्में توجه की 4 किस्में हैं एक किस्म होता है दूसरा किस्म अखज़ है और तीसरी किस्म इन्इकास है और चौथी किस्म तवज्जो की इत्तिहाद है और इसके माने ये है कि दो जिन्स मिलकर एक हो जाए तो हमारा माने पूछ लेगा मन तो शुदम तो मन शुदम मन जान शुदम तो सोया मन तो शुदम तो मन शुदम من جان شدم تو شدی تاکس نگویم بعد از من دیگرم تو دیگری با توجه اتحادی کشف الجارو علام مکری چی امام باقی بالله رحمت الله علیه مهمان راغلی او بیا د هغه یو مرید وننبایي و هغه ورته قسطه طعام برابر کړ امام باقی بالله صاحب خوشاله شو نو وروسته بابا مرید کېنولو چې تا زما مېلمنې ته سترګې اوچتېږي او ته څه غواړې نو هغه ورته وویل چې ته څنګه یې ستا کوم مقام باندې فوز او داسې غواړم چې ستا هم شکل او ستا مقامات ماته ملوي شي بیا نور څه غواړم بس همدا غواړم لاس نه یې نه کلکې کو کمرې ته دننه کو او توجه اتحادي ورته بغیر نور موردین و منتسبین متوسلین په انتظار دي چې دواړه بغیر کمرې نه راووتل نو بلکل هغه هم شکل ګرځېدلی و توجه اتحادي ورته کړې وه دا د کونړ یو خاصوي نو توجه اتحادي چې ورته کړې وه نو چا نه پېژانده چې باقي بالله صاحب کوم دی او قصاب صاحب کوم دی خو فرق دا چې امام باقي بالله صاحب په حالت د سورد وي د مبارک کې سواد سره او هغه داسې هغه بل مبارک شکر کې تکبه کې والي درې ورځې ژوندی به وفات شو دا توجه اتحادي رسول الله مبارک صاحب اکبر صاحب ته کړې وه او چې دا توجه ورته وکړه نو بیا چې مدینې منورې ته دوی ورسېدل نو خلک د نبي علیه السلام په ځای د ده نه تاوېدل راتاوېدل ګمان یې دوباره کړو چې دا دی پوه شو چې دا اوس خطا شوي دي نو بیا زه په نبي علیه السلام باندې صابر نیو د ګرمۍ موسم نو خلکو ته بالفعل ورښودل چې زه خادم یم مخدوم دا صابر لاندې دی زورور تا به مرید هم د توجه اتحادي راته کړې ده نو تاسو ما باندې جدي ګمان کوئ یو بل صحابي ته دغه توجه کړې وه هغه چې احد کې شهید شو قاتل دا ګمانه کړو چې ګنبان د نبي علیه السلام قتل ولا ان محمدا قد قتل هغه بچیا دا توجه اتحادي ورته کړې وه محمد دې شهید کړو پیر مبارک د حیات دی زخمي به و هغه مبارک شهید شوی دی دا توجه اتحادي هر پیر او هر ګردانشین ورته د ګردانشین ورته هغه نه لري د پنجاب کې ګردانشینان ښه ډېر دي که نه یار چېرته څه تېر شوي دی دا ګردانشین سره په په سر کې وختوب دوږدې پرېږدي د چوف وقوف په خلکو کوي وي دا سالي سرکار دی سالي سرکار دی فلانې پرېږدي دا وایي ګردانشین ګرد په اخر ته وایي دا توجه اتحادي دا د بعضو اولیاو خاصوي د مبارک صاحب وګورئ پنجابیان ورته راغی او هغه په داسې بیتونه یې وکړو دوی هغه توجهات وکړو خپل رنګ کې رنګ د هغه ټول پنجابیان به داسې ګمان باندې فکرونه چې دی یا به تره زوی دی یا زوی دی یا رور دی فرق به نه کېدی چې ټول څوک دي ډېر یې په خپل رنګ کې رنګ کړي وي بس دا توجه اتحادي نبي صلى الله عليه وسلم منزور راكو حتى بلغ من الجهد
حتى بلغ مني الجهد حتى بلغ مني الجهد حتى بلغ مني الجهد صلور احتمال دي فيه دا جهد فعلك او بلغ وتفعلك زمان مشقت او تکلیف انتہا تو رسید برداشت من جهات او رسول قوت او قابو هم انتہا تو رسید ثم ارسلني بيقري خود فقال اقرا بيارة اولنا فقلت معنا بقاري نارتبواني انزلستن كينيا سشاولم سنولم